منافقینو په قرآن کې ډیره مزه ده، د هغې په آیاتونو کې پورا انسان ټول عمر تیرولی شي. منافقینو چې کله دا خبره وکړه لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منه الاذل، منافقین چې کله په مکه مکرمه کې وو نو دا خبره یې وکړه، وی چې مونږ چې مدینه منورې له لاړ شو دا عزتمن خلق با خپل ځان یادی، منافقین عزتمن ځان ته وی چې دغه عزتمن خلق با نعوذ بالله اغه ذلیل خلق مدینه منورې نه وباسي. ذلیل باندې اشاره چاته وکړه صحابه پیغمبر علیه السلام مبارک. دلته یې معمولی خبره چې د محبوب د شان په خلاف باندې په ځمکه باندې پچا کړي، رب قسم دی د عرش نه جواب ولا ور کړی دی چې کله دا خبره وکړه چې لا یخرجن الاعز منه الاذل، عزتمن خلق بنعوذ بالله ذلیل خلق اوباسی مدینه منورینا، سمدستی اللہ جل جلالہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام راولېګه ورته فرمای لاړ شدا آیات ویسا آیات سره وللہ العزت ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون. رب میں فرمائی اے بی عزت خلقو، اے منافقینو، اے د دین لری خلقو، اے ذلیل خلقو، کپزمک باندې د چا عزت دی، عزت د رب عزت دی، ولرسوله او کد چا عزت دی نو عزت د زما د رسول الله عزت دی ورته وللمؤمنین او څوک چې زما محبوب علیہ السلام منی هغه لپاره عزت دی، ولکن المنافقین لا يعلمون. منافق انسان په دې باندې څه پوهیږي چې عزت څه ته ویل کېږي، نو عزت زما لپاره دی. الله فرمایي زما د محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک لپاره دی، د مؤمنانو لپاره دی. منافق ذلیل دی، منافق خوار دی، منافق نامراد دی، منافق خاسر دی، تاوانی دی، او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک با عزت دی. دا د رب لا یزال د عرش عظیم نه اعلان دی.